بسم الله الرحمن الرحیم. نن د اختر دویم ورځ مو د سکرم نری جبې سیاحت دپاره راغلي یو. مو دا ټول مرګلي په دې کې څه مرګلي د ټل دي او څه د کورمي جنسۍ دي او دا ډېر خوندور ځای دی. دا مثال د مري او د کاغان د اغ د برابر ځای دی. مو مخکې د حکومت بلانه او د خپل د څومره لوی غټ اهل کار دي هغوی نه د مو د اپیل د دې دپاره د مو د روډ بندوبست او د سیاحت د څومره سیاحتي مقامونه دي هغوی دلته توجه مرکوز د دا ځای جوړ کړي. والسلام. د اختر نه بعد مخبله د ولیدو ټواریزم څخه ډېر زیات ټواریزم راځي، ډېر زیات خلک راځي دلته، خو دلته سهولیت نه محروم دي او خلک د دې طرفه څه وپس کېږي، خوشحالي ورته نه ملاوه کېږي میلاویږي، ځکه چې دلته د روډ نشتوالی دی او د اوبو نشتوالی دی. زه خپله د ټل نه راغلی یم، د پرچمکني سره تعلق دا علاقې دا یقینا ډېرې خوندورې علاقې دي. که چېرته موږ ته حکومت دې ته توجه وکړي، دا روډونه دا سهولیت موږ لپاره مهیا شي، نو ته یقین وساته څه مري کاغان یا سوات علاقې ته څومره خلک ځي هغه نه به زیات درځه ته رسي او نه به دومره خرچې کېږي. خو که داسې کې موږ ته صرف د حکومت لغو ته کې توجه وکړي چې دغه روډونه او سهولیت مهیا شي، نو زه خپلو مشرانو نه چې کوم د مو افسران دي یو کوم انتظامیه دی هغوی ته دا فیل کوم چې موږ دغې علاقې ته د لږه توجه وکړي. السلام. شروع دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه احسان الله یم، سید کرم اوسېدونکی یم. دلته موږ راغلي یو سید کرم نه دغه روډ راغلی دی جبې ته. اول خو دا دی چې کمسلګري راځي، مخکې کسانو خبرې وکړې دلته به د پیک اپ کم ترانسپورټ دی، فور بای فور دی، دا به راولي. او اول ځل دی موږ دلته راغلي یو، د دې علاقې اوسېدونکي م یو. هغه وجه دا دی چې دلته روډ نشته، دا دلته رسایي نه وه، د مواصلات کم نظام دی یا ترانسپورټ کم نظام دی، هغه صحیح نه و. اوس فلحال دلته کچا روډ راغلی دی او دلته تاسو په بیکګراونډ کې لیدای شئ د مختلف علاقو نه خلک راغلي دي. دغه روډ مشکلات شته دي، تکلیف شته دی، روډ کچا دی. موږ به دا خاص لرو چې دغه علاقې کې چې د کوم روډ دی دا د پوخ شي او دلته به نورې هم مواقع میلاو شي. د کوم د کورمې خلک دي، د لاندې علاقو خلک دي، هغه به په اسانۍ دلته راتلی شي. او د دې ښکلا چې کومه دی هغه تاسو ټولو ته واضحه دی. تاسو ویډیو کې هم کتلی شو، تاسو سره به موږ شیر کوو انشاءالله او تاسو ټولو ته خوا ده چې د دې علاقې ضرور وزټ وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نام عزت الله چمکني دی، د سید کرم اوسېدونکی یم. نن مو دلته راغلي یو جبې علاقې ته. دا قدرتي حسن نه مالامال دی. دلته موږ سره څه ملګري د ټل څه د مختلفو علاقو دي، هغوی هم دا علاقه ډېره زیاته خوښه کړه او د ټولو دا ډیمانډ دی چې دې علاقې کوم روډ دی دا ډېر بیکورډ دی، مطلب کچا دی. په دې روډ باندې د زر تر زره کار وکړی شي چې دې علاقې ته رسایي یا اسانه شي. دې سره چې کوم د سدې او د ایجنسۍ او غیره د نږدې چې کوم خلک. بسم الله الرحمن الرحیم. د ما ګوهر نوم دی، حاج هیل کوم چې تعلق لرو کودې کلي والی او موږ کودې نه روان شوو. موږ دلته بوټو ورکړو، په د جبې ډېره ښایسته ښکلا دی قدرتي، خو دلته موږ ته سهولیات نشته او روډ خراب دی او موږ حکومت ته د ریکویسټ کوو چې موږ ته روډونه جوړ شي. نه موږ به نران کاغان کې څه کوو، موږ به کشمیر کې څه کوو، موږ به سوات کې څه کوو، موږ ته انداز سوات دی، قدرتي ښکلا دی، خو موږ ته د حکومت توجه نشته. که کله موږ ته حکومت توجه راکړي نو موږ به ډېر ټوریزم ډېر زیات شي او خلک به رسي، د وطن به آباد وي او سیستم به روان وي د وطن.